د افغانستان کرکټ مینوالو ته د ډیر مبارک وي. افغانستان د ساوث افریقا نه لومبنی ون ډے میچ وګټلو جی. تر اوسه پورې د افغانستان او د ساوث افریقا دوه ون ډے میچونه شو چې هغه دواړه د ساوث افریقا ګټلیو. دا د افغانستان د ساوث افریقا خلاف لومبنی ګټه وه چې په دې کې د افغانستان کلاړیانو ډیر زبردست پرفارمنس وکړو. فضل حق فاروقي، الله غزنفر ډیر ښکلی بالنګ وکړو او د ساوث افریقا غونتې یو مزیدار بیټنګ لاین اپ په 105 رنزونو باندې ټوټل ټیم آوټ کو جی. چې دغه سکور ورپسې د افغانستان بیټسمنانو ډیر په اسانه باندې چیس کو او دغه سکور 105 د ساوث افریقا ډیر په مشکله باندې ځکه په شپږ دېرش رنزونو باندې د ساوث افریقا اووه کلاړیان اوټو. په شپږ دېرش رنزونو باندې اووه کلاړیان اوټو. ما وی د افغانستان بالران کېدای شي په 50 رنزونو باندې د ساوث افریقا ټیم راټول کی، خو بیا اخره کې کلاړیانو ښه بیټنګ وکړو او سکور 115 رنزونو ته ورسولو، 106 رنزونو ته. مکمل سکور کارت طرف لزو د افغانستان چې کم بالنګ لاین اپ په هغې باندې هم خبره کوو چا پکې ښکلی بالنګ کړی دی. د ساوث افریقا بیټنګ ولې داسې خراب وشو په هغې باندې هم خبره کوو. بیا په جواب کې افغانستان څنګه دا سکور چیس کو په هغې هم خبره کوو. ډیټیل سکور کارت که تاسو له په نظر باندې ښکاري 106 رنزونه د ساوث افریقا ټوټل ټیم کړي دي او 33 اورونه هم وخلي. په 33 اورونو کې 106 رنزونه مطلب د ټیسټ غونتې بیټنګ یې کولو ځکه چې وکټې د ډېرې زر لاړې. ریزا هینډریکس په 12 بالو 9 رنزونه، ټوني ډیزورزي په 13 بالونو 11 رنزونه، مارکرم چې دی کپتان دی په 15 بالو 2 رنزونه، سټبس دا یو ډېر ښه کلاړي دی په 15 بالو په 0 رنز باندې اوټ شوی دی. ویرین چې کم دی په 11 بالو 10 رنزونه جوړ کړي، دا وکټ کیپر بیټسمن دی. جے سمیت په 15 بالو 0 رنزونه، مالډر چې کم دی د واسره په اخر کې ښکلی بیټنګ کړی دی، د په وجه باندې دا سکور 106 رنزونو ته ورسېدو، ورنه د ساوث افریقا ټوټل ټیم په 50 رنزونو اوټ شوی. په 52 رنزونه د کړي دي په 4 بالونو باندې. فلواکیو په 0 اوټ شوی دی. فورچون په 14 بالونو 14 رنزونه کړي دي. فورچون او مولډر چې کم دی دی ورسره پارټنرشپ وکړو. برجر په 13 بالونو صرف یو رنز جوړ کړی چې دی نټ آوټ پاتې شوی دی او لونګي انګیډي په 6 بالو په 0 رنز باندې اوټ شوی دی. د ساوث افریقا ټوټل ټیم 106 رنزونه جوړ کړي دي، 10 کلاړیان آوټ په 33.3 اورونو کې جی. د افغانستان د طرفې فضل حق فاروقي کمال بالنګ کړی په 9 اورونو کې 15 رنزونه او 4 وکټ یې اخیستلي دي. ازلا غزنفر ډیر ښکلی بالنګ کړی ځکه په 10 اورونو کې 20 رنزونه چې دوی پکې میډن ویښکلي دي او صرف 3 وکټ یې اخیستلي دي، صرف 20 رنزونه یې ورکړي په 10 اورونو کې. زبردست کمالي بالنګ. راشد خان هم په 9 اورونو کې 13 رنزونه او 2 وکټ راشد خان هم ترلاسه کړي دي. ننګیالي او عظمت الله عمردی په کاته کې وکټ نه دراغلي. ننګیالي په 15 اورونو کې 14 وکټ نشته او عظمت الله عمرزی 3 اورونو کې 3 رنزونه چې وکټ پکې یو نه ترلاسه کړي. بیا دا سکور چې کم دی 106 رنزونه د افغانستان په 4 وکټو باندې مکمل کړي دي. 4 کلاړیان د افغانستان هم اوټ شوي دي چې ګورباس په 0 باندې اوټ شو. شاټ وهلو آف سټمله د ویزا آف سټمله بچوکه شي یا چکه شي خو هغه 8 شو او ترمن چې کم دی ته کیچ واغشتو. ریاض حسن په 15 بالونو 14 رنزونه، رحمت په 26 بالونو 8 رنزونه، شاهدی کپتان په یو کم 10 بالونو 14 رنزونه، عظمت الله عمردی او ګلبدین حد بیټنګ وکړو او دا میچ ډیر په اسانه باندې افغانستان لو ګټلو. عظمت الله عمردی 15 رنزونه جوړ کړل او ګلبدین 14 رنزونه جوړ کړل صرف په 29 بالونو باندې. ګلبدین پکې 2 چکې هم والی، عظمت الله هم پکې 2 چکې وخلی دي جی. اوس کومه د ساوث افریقا بالنګ وګورو جی. لونګي انګیډي ورسره ښکلی بالنګ کړی، 4 اورونو کې 6 یوه وکټه. برجر په 6 اورونو کې 28 وکټ نشته دی. فارچون 9 اورونو کې 22 رنزونه 2 وکټې. ملډر 2 اورونو کې 9، مارکرم 3 اورونو کې 21 یوه وکټه او فلواکیو 2 اورونو کې 20. ټون ایکسپنسیو بالنګ فلواکیو کړی دی او د وکټ لحاظ سره او د اکانومي لحاظ سره لونګي انګیډي ښه بالنګ کړی دی جی. نو دا مکمل سکور کارډ د افغانستان کرکټ مینوالو ته د یو ځل بیا مبارک وي ځکه د ساوث افریقا غونډې ټیم له دومره غټ شکست ورکول داسې اسانه خبره نه ده جی. نو دا مکمل سکور کارډ د ویډیو کتلو ډیره زیاته مننه. والسلام.